یو صحابي دی هغه واورېد چې پیغمبر علیه السلام کدو ډېر خوښ و. صحابي وویل په خدای مې دې قسم چې تر څو ژوندی یم چې بل شی ونه خورم. پیغمبر راوغوښتو چې هلکه تا څه عمل دی الله بنده؟ وی والله که مې نور څه عمل نشته خاص صاحب، خو دا مې واورېدې چې ستا کدو ډېر خوښ دی. ما وی چې والله که بل شی وخورم مودې وشوې کدو نه بغیر بل شی نه خورم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیری ورکړي. بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یو شی راته داسې وښایه چې په هغې پوره عمل وکړه. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې 15 وخته مونځ په خپل وخت کوه، بس ته به جنت ته لاړ شې. هغه چې واپس شو ویل چې والله په خدای مې دې قسمي چې په دې 15 منځونو کې نه پې څه زیات کم او نه دې کم کړه. زیات معنا نه والله که نفلونه مو چې سړی روان شو صحابو ته یې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سړی په دې خپل ایمان کې دومره رښتینی دی، دی به ګورئ ټکی نفل به هم نه کوي. نو که چې چا دا شوق وي چې ما په ژوند جنتي سړی ولیدی نو ده سړي ته وګورئ.